څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د محرم الحرام میاشت شروع ده، نو په دې کې یو کار د کولو دی چې په 10 تاریخ باندې روژه نیول دي. په 10 د محرم باندې روژه نیول دي، ځکه نبی علیه السلام مبارک چې کله مدینې منورې ته تشریف یوړو، یهودیانو به د عاشورې پر ورځ روژه نیوله. نبی علیه السلام تپوس وکړو، نو نبی علیه السلام مبارک ته معلومه شوه چې موسی علیه السلام او بنی اسرائیل ته الله رب العالمین په دې ورځ باندې د فرعون د ظلم نه نجات ورکړو، او په دې ورځ باندې الله رب العالمین فرعون غرق کړو. نو یهودیانو به د شکرانې فتح ور باندې د عاشورې روژه نیوله. نبی علیه السلام وفرمایل چې موږ د دې یهودیانو نه موسی علیه السلام ته زیات نږدې یو، موږ به هم د عاشورې د ورځې روژه نیسو. نو د دغې ورځې نه د عاشورې د ورځې روژه هغه فرض وګرځېده چې کله د رمضان مبارک د روژې فرضیت راغی، نو د عاشورې د ورځې روژه د دې فرضیت منسوخ شو، خو استحباب یې اوس هم باقی دی. ځکه نبی علیه السلام مبارک د دې په فضیلت کې ډېر اجر بیان کړی دی. په مسلم شریف کې د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې د نبی علیه السلام نه د عاشورې د روژې په باره کې تپوس وکړی شو. نبی علیه السلام ارشاد وفرمایو چې دا د تیر شوي د یو کال د ګناهونو کفاره جوړیږي. یعنی کم سړی چې د 10 د محرم روژه وساتي، الله پاک به په خپل رحمت سره د هغه د یو کال ګناهونه معاف کړي. خو عالمانو لیکلی چې د داسې قسمه ګناهونو نه ګناه صغیره مراد دی، ګناه کبیره به د دې انسان په توبې اوستو سره معاف کیږي. نو کم انسان چې د ګناه صغیره سوچ وکړي هغه معاف شو، خو ګناه کبیره د هغې دپاره به دا انسان توبه وباسي. خو مسله دا ده چې د عاشورې روژه چې کم انسان نیسي، نو دې سره به یوه روژه هم بله نیسي، 9 او 10 به نیسي، یا به 10 او 11 روژه نیسي. ځکه د یوه روژه چې په 10 د محرم باندې انسان نیسي، نو دا د یهودیانو سره مشابهت راځي. نو د دغه مشابهت د بچ کېدو د وجې انسان ته پکار دی چې 2 روژې ونیسي. اوس دغه روژې په کومه ورځ باندې پکار دی؟ په 10 د محرم چې په دې کال کې په 1445 هجری کې هغه د حالي ورځ 10 د محرم راځي. نو که یو انسان هغه د جمعې او د حالي روژه نیسي نو هم بهتره ده، او که د حالي او د اتوار روژه نیسي هم بهتره ده. او په مسلم شریف کې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کله نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې یهودیان خو د 10 تاریخ روژه نیسي، نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل که را روان کال زه جمدې فاتح شم، نو زه به د 10 تاریخ سره د 9 تاریخ روژه هم یوځای کوم، او زه به 2 روژې نیسم. خو نبی علیه السلام مبارک الله رب العالمین
شان دی چې نبی علیه السلام را روان کال فور جمدی فاتح نشو نبی علیه السلام مبارک د دنیا نه تشریف یوړو. نو زما عزتمندو ډېر زیات فضایل یې دي چې د یو کال د انسان ګناه صغیره پې معافي کېږي. نو د قدوه روجې دي چې کوم انسان ته الله رب العالمین بس طاقت د روجو نیولو ورکړی وي نو را روان جمعه او خالی یا خالی او اتوار دا دوه روجې دي ونیسي نو انشاءالله د ګناه صغیره به د دې سره معاف شي او د ګناه کبیره دپاره به انسان توبه وباسي.